سړی خیرات کوي اول یې پر خپل کوي د الله رسول فرمایي یو خو قرابت و رشتہ داری و عزیزګلوي پکې رااله د عزیزانو د قریبانو د رشتہ دارانو سره کول د عبادت دی. دویمه خبره چې شراله استا خیرات چې دی هغه رااله نو معلومه دا سوچ د الله رسول فرمایي تاسو خپل خیرات اول چې دی هغه ستا خپل عزیز قریب تا ته ډیر نږدې چې دی هغه مستحق دی. لکه اسانه توري به زه درته وایم دوه غریبان دي ستا په لاس کې یوه ډوډۍ ده اوس یو غریب دی ورور دی بل پردی دی نو چې کوم یوه ته ته دا یوه ډوډۍ ورکړې دواړه مجبوره دي اجر یې ډیر دی. د الله رسول فرمایي ورور ته ورکړه یو ورور ګلوي پکې وسوله بل خیرات چې دی هغه پکې وسولو. صحیح سو دا ډیر عجب خبرې دي. اول به خپل قریب تر کې لکه زموږ په بار ملکو کې ډیر مطلب افغانان راواخله پاکستانیان راواخله د هر ملک خپل خپل خلک چې دی هغه ستا نو د دې لپاره په کار دا ده چې دی خپل خاندان خپل قوم خپل وطن خپل وطنوال دی خلکو ته شي چې دی هغه راوازدي. ځکه دا زموږ افغانستان راواخله پاکستان راواخله پښتني سیمه راواخله ډیره پسمانده ده یعنی دومره پسمانده ده چې یو سړی به په کال به هم غوښه نه خوړلی په کال به هم غوښه نه خوړلی نو اوس چې دی الله ته دا صدقه کوي دا خیرات کوي یا زکات ورکوي نو تر هغه دا ښه خبره نه ده چې دی خپل وطن لر راواستی. ښه خبره ده دا اوس کې هغه سیلاب په نامه باندې چې کوم ځوان دی ژوندی دی وي دا 80 ودونه اوس وکړو په کابل کې 80 ودونه دا 80 ودونه چې د وکړو تاسو اندازه ولګوي دا 80 نه یو سلسل ویشت ودونه وکړلو د 80 ځوانانو د 80 زنانو عزتونه چې دی هغه ورخوندې کړلو 80 ځوانان هغه به ودونه ورکړلو 80 بچان زموږ ته خوندې هغه به ودوي د حلال نکاح ترتیب چې دی هغه برابر کړي. دا ټول بار ملکین چې کوم دي هغه د سره مرسته کوي د فاونډیشن دی د خپل هغه بنسټ چې کوم بولی هغه دی بیا دی را ولاړیږي ګرځي پر غریبانو پر بیچارهګانو باندې څومره منډه ترنډه کوي. نو اوس چې هغه بارانیانو وده ته روپۍ ورکړي او د یوې زنانې واده ورباندې جوړ کوي یا د یوه ورور واده چې د هغه ورباندې جوړ کوي ته ووایه چې الله رب العزت به وده ته جنت نه کړي ور الله رب العزت به د کور خراب کړي الله به دی تباه کړي قطعا نه کوي. زموږ خلک خو د غریبانو په نمو باندې روپۍ واخلي بیا خپل کور لره وړي. صحیح سلو دا خلک دومره مهنت و مشقت کوي دومره منډه وي لکه چې ما تا خپل زوی ته واده ورکو څنګه په منډه یو دی د بل زوی ته واده ورکي د غومره په منډه یې لکه ما تا چې خپل بچي و خور ته واده ورکو څومره په منډه یو دی د بل د بچي د پاره د بل د خور د پاره د غومره منډه کوي. داسې انسانان چې ژوندي بیا الله رب العزت زجر د دنیا نه نړوي بیا الله رب العزت تر ډیره د دنیا چې د هغه چلوي نو هغه چې کم بارانیان دي هغه د خپل روپۍ زکاتونه صدقې پترانې خیراتونه ارز چې دي هغه معتمد سړی ته ورکي ایماندار سړی ته ورکي هغه په ولاړ شي بیا منډه ترنډه کوي بیا تر هغه ځای ورسیږي چې یو چا به په شل کاله د واده ترتیب نه برابر دی د په 15 ورځ کې ور برابر کوي. د زموږ پاکستان کې مطلب په کوټه کې داسې ځوانان ستاغه منصور والا دي همدرد والا دي هغه ډیر زبردست مهنت کوي منډه ترنډه کوي ډیر زبردست دا ډیر لوی اجر دی عزیزانو. که جنت لره خالی ملایانو طالبان تللی نو دا نور خلک به څه کوي که جنت لره خالی مجاهدین تللی نو به دا نور مسلمانان څه کوي که جنت لره خالی حجان تللی نو به دا نور مسلمانان څه کوي. بس دا الله رب العزت د جنت لاره پیدا کړې ده هر سړی په خپل وس باندې جنت تر دروازې ځان رسوي. ملا صاحب په ملایي رسوي طالب جان په طالبي رسوي مجاهد په جهاد رسوي تبلیغ په تبلیغي په تبلیغ رسوي. صحیح سلو دا رقم سخی په سخاوت رسوي دا غسی مطلب ذاکر په ذکر رسوي دا غسی دا خلک به منډه ترنډه کوي د چا د پاره مطلب مهنت چې دی هغه کوي. ډیره لوی خبره ده په خدای په ذل جلال د یو مسلمان ورور په کار اخته کېدل د الله رسول فرمای الله ستا په کار اخته سي. لکه چې سړی په مسجد کې کښیني په اعتکاف کې څو اجرونه دي د الله رسول فرمای د یو مسلمان ورور حاجت ور پر کول و ازما په مسجد نبوي کې یو میاس په اعتکاف کې کښینو دومره اجر نه لري لکه د یو مسلمان ورور. مسلمان څه کوي د انسان کافر دی کافر چې ترې چې ماوتا وبور ک الله رب العزت ماوتا نه بخشي
يهودي دی نصراني دی سیک دی پلانای دی یاره خو چې وسپیتو به ورکې الله رب العزت وتا ته اجرونه درکوي چې انسان ته ورکې چې اشرف المخلوقات نو هغه به څونه غټه خبره وي سیسو دا ډېر عجب خبرې دي او عجب خبره بل درته کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پښتنه جنې وسوله ویلې چې پښتنه وسو چې ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات ايها افضل کوم صدقه ډیره افضل ده ډیره بهتره ده او ډیره غوره ده د الله رسول ته فرمایلی والقال على ذي الرحم الكاشح رواه الطبراني واحمد د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترین صدقه او خیرات هغه دی چې ستا او هغه قریب ته روپۍ ورکړې چې هغه ستا دشمن دی ستا دشمن دی و هغه ته صدقه او خیرات چې ورکړې تر ټولو بهترین صدقه د الله رسول فرمایي دا ولې نو دا خو زما دشمن دی د الله رسول په دې خبره کې مقصد دا دی چې ته ودې ته روپۍ ورکې دشمني به ختمه شي چې د ودې ته روپۍ ورکې تا ته چې کم کډیان کیندل کډیان به ختم شي چې ته ودې ته روپۍ ورکې دی به ستا د اخلاقو سره متاثر شي چې ته ودې ته شی ورکې د دغه پر تا باندې مینه چې د هغه راشي د الله رسول فرمایي تر ټولو زیات ثواب هغه قریب دی عزیز دی چې ستا دشمن دی او ته شور سره کوي دا د پیغمبر علیه السلام شان زموږ خو دا د ښځو چم دی وروره چې ځای د درواغو ژوند دی ژړ کالي وړي سره د هغې خوا راوړي سره کالي وروړي خل کالي راوړي تور وروړي سپین راوړي دا د دروغو ژوند دی دا هم په دې خبره ده چې زه یو جوړه وړلم هغه به ماته یو جوړه راکوي هغه هم په دا خبره ده کې جوړه راوړه زه به مې یو جوړه ورکړم نه د دې جوړه خپله د چې روپۍ پور کړې دي چا ورله راوړې وه نه د هغې جوړه خپله د چې روپۍ پور کړې وه چا ورله راوړې بس بل بدلی اړی را اړی و دې ته دی خیر وای دې ته خیر نه وای خیر و دې ته وای چې چا بد در سره کول ستا دشمن دی ستا د سر دشمن دی او تر ولاړ سي د سره احسان چې دی هغه کوي سیسلو تر ټولو لوی خبره د الله رسول فرمایي هغه د تر ټولو افضل ترين صدقه چې دا هغه ده چې یو سړی و خپل قریب ته او هغه ستا دشمن دی ته احسان چې دی هغه سره وکي او ته چې دی هغه سره وکي دا خبره ختمه